زه ډېر مشکور یم او خصوصي طور باندې د میرعالم خان او د دې د خاندان د دې د رونو چې څونه د دې کلیوال دي او نن موږ سره په قافله حق کې شاملیږي زه د دې ډېره زیاته شکریا ادا کوم دی موږ له نن ډېر زیات عزت راکړه زموږ ملګرو له زموږ مشرانو له ډېر زیات عزت ورکړه نو زه میرعالم خان له دا یقین دهاني ورکوم چې انشاءالله تعالی موږ به ستاسو او ستاسو د دې کلي د علاقې خصوصي خدمت کوو موږ به تاسو له ډېره مینه درکوو تاسو له به ډېر عزت درکوو انشاءالله الله پاک ته ستاسو د مینې تاسو له د دې اجر درکړي ډېره مهرباني مالا د شوقدر چې کوم سړی راغلی دی نو زما کوشش دا دی او کوشش و چې ما ولا پوره منډه والده او دا د بوډنۍ نه راوالې دا ډبل سړک دا چې دا نظر جوړ شو دا که زما کوششونه و دا الله کارونه کوي خو زما کوششونه و دا دو بایپاسونه خو بیا بدقسمتي دا وه چې زه بیا ریټایر شوم ما د علاقې دپاره یو ماډل سکول کړی یو زچا بچا ځکه چې هر وخت به یو دغه راته چې اکثر په بګاډو کې رش کې د ډیری بازار کې خو رش هم و دا بایپاسونه هم نو اکثر دا تکلیف به زیات شو او ډېره داسې د بې شرمۍ او دغه به زموږ د خویندو میندو ته یو دغه و نو ما د دې لپاره یو هسپتال ماډل سکول تحصیل او تحصیل داسې نه و هغې دپاره 20 کنال هغه اوس هم اسکیم پروت دی خو دلته دا دی چې د بل سړي په نوم جوړېږي چې زه دلته کوم نو دا پایپاسونه دا رکلو دا سړکونه دا ما جوړ کړه خو دا تحصیل دا هسپتال دا ټول د قوم ته مشکلات جوړ کړه هغه د هسپتال سکیم د دې په حکومت کې د پی ټی آی هغه ختم کو ماډل سکول ختم کو اور تحصیل والا لاشته خو هغه باندې انکار د سلو کړی دی چې هغه مطلب ختم باندې دی دا تیرې خبرې دي ان شاء الله مخه ته وګورو مخه ته د علاقې خدمت کوو د قوم به خدمت کوو د خاورې به خدمت کوو د راتلونکو نسلونو به خدمت کوو میرعالم لاله داغي مرګرو لا داغوی خاندان لا مبارکباد ورکوما او مکمل یقین دهانی ورکوما چې ان شاء الله تا صحیح فیصله کړی دا ان شاء الله تعالی مونږه جمعیت علماء اسلام عدنان کارکون به تا سره په هر سخت نرمه کې کلک ولاړي ان شاء الله تعالی عزتمندو نن میرعالم لا دې ځای ته راتګ زمونږ دپاره څه نوې خبره نه ده دا زمونږ کلی دی دا زمونږ علاقه ده دا زمونږ وطن دی مونږ بار بار دلته کې راغلي یو جرګو له جلسو له د خلکو روغو له دلته کې راغلي یو غټه خبره دا ده چې دا زما یونین کونسل دی زمونږ په یونین کونسل کې دا پروګرام دی او الحمدلله زه چې دا کم مشران ینم د دې یونین کونسل مشران ینم بیا پکې د دې حلقې مشران ینم نو محمد خان زه تاله اوس نو مبارکي در کوم چې انشاءالله جمعیت علماء اسلام به دلته کې کامیابي او انشاءالله دا ټول به په کتاب باندې مهر وایي انشاءالله دا هغه خلک دي چې دې حلقې دې یونین کونسل زه 3 ځله زما والد صاحب کامیاب کړی دی 3 ځله زه ولاړم د ډبل سیټونو نه ولاړم او دې خلکو دې عوامو دې غریبو زه 3 ځله د دې ځای نه انشاءالله کامیاب کړی به تاسو سره هم دا واده کوي چې انشاءالله دا ټول به انشاءالله جمعیت علماء اسلام لبا اوټ په ورکو که خیري که نه لاس اوچت کې داسې دا بل لاس هم اوچت کې زه اوس وپړقی مولوي صاحب نه خفه کېږي وپړقی ورته لاسونه انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې په دې ځای باندې به د جمعیت علماء اسلام حکمراني دلته نن دا کوم شمولیتي پروګرام انعقاد شوی دی او میرعالم خان او د هغه خاندان او د هغوی ملګري دوی په جمعیت علماء اسلام کې شمولیت کوي یقینا دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده جمعیت علماء اسلام یو وخت کې دا د علماو جوماتو او نن الحمدلله دا یو عوامي جومات دی اکثریت پکې د علماو دی خو موږ له هغه خاندانونه راغلي دي چې هغه په خپل علاقه کې اثر رسوخ لري
د هغه د جرګو خلک راغلي دي، که هغه خانان دي، که هغه ملکانان دي، که نوابان دي. الحمدلله موږ په دې فخر کوو چې دغه خلک به په دغه پارټیانو کې وو، کومه چې دنیایي پارټیانې دي، دنیا پرست پارټیانې دي، او په هغوی کې به دوی خپل وخت ضایع کاوه. الحمدلله دغه خلک نن په جمعیت علماء اسلام کې شمولیت وکړو. زمونږ په چارسده کې د پښتو په نیم بعضې خلک سیاست کوي، هغې راپاسي کله چې ته د قوم نمایندګي نشي کولی، نه دا قوم نن د پس پتا اعتماد کوي، نہ تو دخبلو اکابرو پا نقش قدم پاتے سڑے. تمہیں اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تم گفتار وہ کردار، تم ساکت وہ سیارہ. ماں باچا بابا یاد دے چکل تاریخ نکلی دی حسین احمد مدنی پا کوہاٹ راتے ری دو نو دا کوہاٹ پا چنگی کی ورتا باچا خان بابا پرلت والو استقبال تے ولاڑو. نن دا آغا حسین احمد مدنی حقیقی علمبردار دا تحریک مولانا فضل الرحمن او دا آغا سپاہی مولانا گورشاہ سے پسی تا خبری کے کلچی ماں درست خلاف آواز اچت کو نو افسوس دا دے تو درست مر گرے وے. کلچی ماں امریکی تا بڑی راخ کرے نو تا دا امریکی او ستا ٹٹو اشرف غنی دا آغا پغی کناس تو دا آغا نام لے واوے او اس چی دا پلسطین خبری رازی نو تا پا زبان مہر والے لے. کلچی دا کشمیر خبر راشی توے دا قوم پختون غم کوے، مدہ برما غم کوے، مدہ کشمیر غم کوے. زتانا تپوس کوم کلچی ستا حکومتو نستاغا پینزکالا خمنگ دا ست پتنورو جہنم کی تیر کری دی او بیاوے مدرسی خلق دا سیاست دا پار استعمالی. تچیا بلا رز والاروے او زما پا یو مدرسہ بانی گرزے دے او یو ملاتا دا لرنا چچے دے او لاس پا دی اسم میڈیو گانستا کلخ کتکا و کل برک خو چې تاله اوټ درکوي بیا مدرسې لمزم بیا محراب لمزم بیا ملا لمزم. خو آخري خبره راته کوم او یاد یې ساته ته د روس ملګری وې، روس مې دله پره که، ته د امریکې ملګری وې، د اشرف غني ملګری وې، هغه مې دله پره که. ته نن عزتمندو په دبي دبي انداز د هندو د اسرائیل مرستیالې خو یاد ساته څنګه چې مې هغه د دې وطن نه شړلې دي. د مولانا فضل الرحمن قائدی جمعیت مولانا گورشاہ دا کارکنان با برا روان الیکشن کے ایک کتاب پا نشان دا دا 400 دا تاریخ نورکے انشاءاللہ. زمونږ بعضې وروڼه دا پښتانه چې دي دا مخکې د روس ملګري بیا د امریکې ملګري شو. ما سره بالکل شهادتونه دي چې دې مشران چې نو د امریکې حمایت وکړو. داسې ښه تاسو څه ګورئ که نه مولا عمر ته عمر وی ما عمر نه دی منلی نو د خدای په قهر اخته یې د الله لوی ولی او وفات شوی دی. مولا عمر صاحب غوندې خلک بلا پیدا کېږي. نو دا خدای والی دی، دا خدای والی دی چې تا لکه داسې خبرې ولې کوې. مولا عمر تا سره څه بد کړي دي نو داسې نورې خبرې زه خو ما نه دي اورېدلې، خو بل چا ته رسولي دي. مولا عمر پسې لګې ته امریکې پسې دوه جملې استعمال که موږ به شاباسي درکړو نشي کولی. دا مولانا فضل الرحمن صاحب دی چې د فلسطین په حق کې د مجاهدینو په حق کې